السلام علیکم عزتمنو. یو بوډا او کپیل یعنې خپلې نوکر سره په زور باندې دغه شانتې غلط کار کولو او ډیلی به یې ورسره کولو. اخر کې خپله نوکر یې دومره ووهله چې خپله نوکر یې بیا لیونۍ شوله او په خپو کې یې ورته پورې واچول. او عزتمنو دا یې ولې ووهله دا ټول معلومات زه تاسو له په دې ویډیو کې درکوم. زموږ دا ویډیو د سر تر اخره پورې وګورئ. د دې هر څه نه مخکې زه تاسو ته دا یادګینه کوم تاسو کو چې زموږ په دې چینل کې نوي وئ حتما د زموږ دا چینل د سبسکرایب کړئ، خو کې سره د ټلې نشانه وهئ چې ښه یو نوی معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې درورسي. عزتمنو په سعودي عرب کې به دا ډېر غټ رواج دی چې په هر یو کور کې به یو دوه نوکرې وي او هغه د بهر ملک والا. یو بوډا په دې کې یوه انډیانه جینۍ خوښه شوله، هغه یې ځان سره نوکره ساتله، خو دغه جینۍ سره به دې بوډا په هره شپه کې یعنې زنا کوله. هره شپه به دې بوډا دغه جینۍ سره یعنې غلط کارونه کول او جینۍ به د ډېر شرمه او د ډېر حیا نه یې غږ نشو کولی. چې کال نیم تېر شولو نو جینۍ ډېره زیاته سخته تنګه شوله او ویې ویلې چې زه ځم خپل کلي ته په چوټۍ باندې. او بوډا نه را پرېښودله. بوډا د دکې د وجې نه را پرېښودله چې دا کور ته لاړ شي. ما ته علم دی چې دا واپس بیا ما ته دلته کې کار دپاره نه راځي. خو جینۍ به ورته هره شپه سوال زارۍ نه کولې، خو دې بوډا سعودي به دا خبره نشو منلی او دا خبره یې برداشت کولی نشو چې دا به کور ته لاړ شي. خو اخره کې جینۍ یې یوه ورځ په خوله باندې ووهله. ویې وهله نو دا جینۍ پاګله شوله او اوس ذهني بیماره ده. دا سعودي ظالم سره اوس هم په دغه حالات کې یعنې غلط کار کوي او په خپو کې یې ورته پرې اچولی دی او په کمره کې یې دننه ساتلې ده. الله تعالی دې په دغه جینۍ باندې خپل رحم وکړي چې هغه دې خپل وطن ته لاړه شي. نو زموږ نننۍ معلومات ته د دې پورې د نوي معلومات دپاره زموږ دا چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې او سره د ټلې نشان وښایئ. یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې درورسي.